بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرة رکو نمبر 40 او د سورة بقرة اخیری رکو هم ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لله ما في السماوات وما في الارض. الله لره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي. وان تبدوا ما في انفسکم او که ښکاره کوئ تاسو هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي. او تخفوه یا یې پټ وساتئ یحاسبکم به الله حساب به کوي ستاسو سره د هغې الله. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء پس معاف بکړي هغه څوک چې خوښه شي د الله او عذاب به ورکوي هغه چاته چې خوښه شي د الله. والله على كل شيء قدير او الله پاک په هر څیز باندې قادر دی. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه ایمان راوړی دی رسول په هغه حکمونو چې نازل شوي دي هغه ته د خپل رب د طرف نه. والمؤمنون او ټول مؤمنانو هم ایمان راوړی. کل آمن بالله ټول ایمان راوړی دی په الله باندې وملائکته وکتبه ورسله په فرشتو د هغه په کتابونو د هغه او په رسولانو د هغه. لا نفرق بین احد من رسله مونږ فرق نه کوو په منځ د یو رسول کې هم د دې رسولانو نه. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير او وای دوی چې مونږ واورېده او مونږ خبره منو اطاعت کوو او الله مونږ ستا نه بخښنه غواړو ای زمونږ ربه او هم خاص ستا طرف ته زمونږ د ټولو درتلل دي. لا یکلف الله نفسا الا وسعها نه ورکوي تکلیف الله هیڅ چاته مگر د هغه د وس مطابق. لها ما کسبت د لره ثواب دی د هغه عمل چې د کړی. وعلیها مکتسبت او سزا د په د باندې د هغه عمل چې د کړی وي. ربنا ای زمونږ ربه لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ای ربه مونږ مرانیسه که په هیره زمونږ نه ګناه شوي او که په خطا رانه شوي. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ای رب زمونږه مبار کوه په مونږ باندې داسې بوج لکه څنګه چې تا بوج اچولی و په هغه کسانو باندې چې زمونږ نه مخکې وو. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ای رب زمونږه مبار کوه په مونږ باندې هغه بوج چې مونږ د هغې د اوچتولو طاقت نه لرو. واعف عنا معاف کړه مونږه واغفر لنا بخښنه وکړه مونږ ته ورحمنا او رحم وکړه په مونږ باندې. انت مولانا ته زمونږ مولا یې مددګار یې. فانصرنا پس امداد وکړه زمونږه علی القوم الکافرین په قوم کافر باندې یعنی خلاف د قوم کافر زمونږ مددګار شه. اوس دا د سوره بقره اخیری رکو ده. الله رب العالمین د دې صورت خاتمه هم په دې خبره باندې وکړله چې هغه ټول حکمونه چې الله په دې صورت کې بیان کړل نو د دې ټولو حکمونو چې کوم بنیاد دی نو هغه څه دی هغه دین اسلام دی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض مطلب دا چې د ځمکې او اسمانونو څه چې په دې کې دي که انسان دی او که بیجان دی او که جاندار دی او که اوبه دي او که هر څه څیز چې دی دا هر څه د الله ملکیت دی. نو دې هر څه لر صرف د الله اطاعت پکار دی چې دا به د الله حکم مني د الله اطاعت پکوي. نو که الله فرمایي که تاسو ښکاره څه کوئ ستاسو په نفسونو کې چې څه دي هغه تاسو ښکاره کوئ او که تاسو یې پټوئ الله به درنه حساب اخلي.
نو دې خبرې هم لکه دا هغه خبره ده که نه چې مسلمانانو سره اخوا دا خبره وشوله چې څوک دغه کوي دا ګواهي پټی یا ګواه تنګی یا کاتب ته تو نقصان ورکوي یا دا ټولې خبرې که نه نو الله فرمایي ومن یکتمها فانه آثم قلبه چا چې ګواهي پټه کړه نو د هغه زړه ګناهګار شو هلته هم د زړه ذکر دی دلته بیا د زړه ذکر دی صحابه سره فکر شو نو الله ورته فرمایي چې که تاسو څه پټوئ که څه ښکاره کوئ الله به د نه حساب اخلي مطلب دا چې د اسمانونو او د ځمکو کوم بادشاه رب العالمین چې دی هغه خو پټ او ښکاره په دواړو باندې عالم دی نو هغه د زړونو پټې ارادې او خیالاتو نه هو د هغه نه پټ نه دي په هغې هم پوهه دی نو کله چې صحابو دا سوچ شو چې ګنده د زړه په ارادو موږ رانوي کېږو نو د دې خبرې خو وضاحت ورته وکړو نبي صلی الله علیه وسلم چې د زړه په خبرو نه په سوچونو او په وسوسو نه رانوي کېږئ خو چې په عمل کې راولئ بیا رانوي کېږئ که نه خو خبره دا ده چې د زړه تعلق چې دی هغه د انسان د عمل سره دی نو د زړه په خیالاتو باندې خو ګرفت نشته دی خو الله رب العالمین دلته د خپلو 3 صفتونو ذکر کړی دی یو دا چې ملکیت د الله دی مالک چې دی د هر څیز هغه الله دی دویم دا چې د الله علم داسې فراخه دی چې هغه د زړونو رازونو پورې رسی او دریم دا چې د الله د دې خبرې قدرت لري چې که تا له سزا درکوي او که تا معاف کوي اختیار د الله سره دی نو هم د دې آیت ته که تاسو وګورئ آیت الکرسي څنګه چې مونږ ووایو که نه آیت الکرسي ته تاسو وګورئ نو دا تقریبا یو شانتې غونته کې دغه راځي موضوع راځي که نه بله خبره دا چې کله مونږ اعمال کوو نو په دنیا کې خو چې څوک عمل کوي خلک ظاهري عمل ته ګوري وایي دونه یې ورکړله داسې یې مونځ وکړو یا دا نیکي وکړله یا دا خیر ښېګړی وکړله یا داسې خوی یې وکړو نو د زړه نه خوی نه خبر که نه نو د قیامت په ورځ به دا ډېر ګران کار په دي چې عملنامې تللی کېږي نو د زړه او د نیت د ارادو مطابق په تللی کېږي نو چې ستا نیت څه وجو د هغې مطابق به دل اجر درکوي یا به دل اجر درکوي یا به دل مطلب ثواب بهتره بدله درکوي او یا چې نافرماني او د ګناه او د ریاکارۍ او د احسان جتا وهلو او د تکلیف ورکولو دپاره نیتونه دي او زړه دي دسي نو ظاهره خبره ده بیا به صحیح بیا به الله مکه د الله قهر د الله عذاب پی بیا نو ځکه الله رب العالمین قدرت لرونکی دی نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل وایي ټول ووایئ سمعنا و اطعنا نو الله رب العالمین مونږ ته دا یو ښکلې دعا وښوله د دې لله ما فی السماوات نه هم ویلی شئ زیات ثواب دی او که دغې نه نه وایئ نو د دې آیت نه د آمن الرسول نه یې خامخا وایئ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله اوس الله رب العالمین فرمایي که نه چې په غیب باندې د ایمان دلته الله رب العالمین 6 اجزا مونږ ته وښول دا ټول ایمان بالغیب دی او که تاسو وګورئ او تاسو د سوره بقره اولنی آیتونه الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دغه راواړوئ که نه وبالآخرة هم یوقنون پورې نو د هغې او د دې مضمون ته وګورئ یو شان دی یعنی الله تعالی باندې ایمان په فرشتو باندې ایمان په کتابونو باندې ایمان په رسولانو باندې ایمان او په ورځ د آخرت باندې ایمان او په دې خبره باندې ایمان چې هر نیکی او د بدی اختیار من الله دی که بلایي ورکوي که برایي ورکوي څنګه چې دلته الله فرمایي که نه فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء بیا موږ فرق نه کوو په یو رسول کې هم نو مطلب دا دی چې رسولانو باندې مونږ داسې ټولو رسولانو باندې ایمان راوړو چې دا ټول د الله د طرف نه پیغمبري ورته میلاو شوي ده او د الله رب العالمین هغه مقرر شوي بندګانو چې د الله بندګانو ته د هدایت لاره ښووله په دې باندې په ټولو پیغمبرانو زموږ یو شانتي ایمان دی خو پاتې شو دا چې فضیلت د یو نبی په بل باندې نو دا قرآن کې الله په خبره وفرمایل تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض نو به حیثیت نبوت ټولو ته یو شان نبوت میلاو شوی دی مونږ یې منو او به حیثیت فضیلت چې دی نو د مختلف پیغمبرانو د هر پیغمبر خپل یوه معجزه وه خپل فضیلت و بیا الله فرمایي
چې انسان ته به هغه څه میلاویږي چې د کړي، که نیکي کړي نو نیکي به ورته میلاویږي، که بدي کړي بدي به ورته میلاویږي، د هغې سزا به ورته میلاویږي. او بیا الله فرمایي چې په انسان باندې د هغه د طاقت نه سیوا بوج نه اچو. نو کم کار چې د انسان د طاقت نه ډیري که نه، نو د دې انسان نه به د هغې تپوس نه کېږي. تپوس په د قیامت په ورځ د دې انسان نه د هغې خبرې کېږي کوم چې د ده په اختیار کې و، طاقت یې پې و او دونه کول او د نیکۍ کار و. چېرته چې انسان مجبوره شي هلته الله هم رانیول نه کوي. خو خبره دا ده چې د اختیار او د طاقت او د قدرت دا فیصله چې دا ډېر زیات د نیک نیتۍ باندې ده د انسان دپاره که نه، چې انسان ډېر زیات نیک نیتۍ سره. اوس یو بنده وایي چې نه زه اوس ستړی یم، زه خو مونځ نه شم کولی، زه وایم چې به زه الله پاک ما دا بوج نه اچوي چې اوس ته ما طاقت نشته، مجبوره یم، اوس ته به سملم. دا کوم خبره نه. فرض مونځ دی په ولاړې نه په ناستې په ناستې نه په ملاستې په ملاستې نه په اشاره خو کې به یې کې، نو دا به تو دا فیصله نه کړي چې په ما څونه طاقت دی په ما کې، بلکې د خپل پوره کوشش پکې. نو که بیا د نه څه کمې زیاتې یا د نه زر زر وشو یا د نه داسې یوازې مونځ نه هره نیکي که نه، نو هغه الله رب العالمین بیا پوه دی، الله ته علم دی، الله ستا د زړونو د رازونو پورې واقف دی. بیا الله رب العالمین ته دا دعا ده، دا الله پاک مونږ ته دعا ښوولې ده چې تاسو دعا غواړئ زمانه چې ای ربه په مونږه چې په خطایۍ کې یا په هیره زمونږ نه کم ګناهونه شوي، الله هغه مونږ ته معاف که. څونه ښکلې خبره ده که نه. او بیا یې ربه په مونږه دونه بوج ما اچوه کوم چې په مخکیني قومونو باندې اچولي، زمونږ نه مخکې خلکو باندې ډېرې سختې تېرې شوي دي. زمونږ د امت دومره مشکلات نه دي کوم چې د مخکینو امتونو مشکلات و. نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم ته الله پاک طریقه ښوولې ده. زما نه داسې دعا غواړه چې ای ربه په مونږه دونه بوج ما اچوه کوم چې په مخکینو قومونو باندې اچولی شي. ای ربه زمونږه چې زمونږ طاقت نه وي دونه بوج په مونږ ما اچوه، مونږ معاف که، مونږ وبخه، په مونږ رحم وکړه، ته زمونږ مولا یې، مددګار یې، ستا نه سوا بل څوک نشته چې زمونږ مدد وکړي. نو الله د کافر قوم باندې مونږ له غلبه راکړه. پاک نبی صلی الله علیه وسلم به چې د کفر کافرانو سره مخامخ شو یا بل داسې سخته نازکه موقع به راغله، نو پاک نبی صلی الله علیه وسلم به دا دعاګانې غوښتې. او د دې دعا خصوصي اهمیت دی د آمن الرسول نه واله د دې ځای پورې دا 2 آیتونه او د دې اخري 2 آیتونو فضیلت که ستاسو یاد نو ما د سوره بقره په شروع کې هم تاسو ته کړی و که نه، چې پاک نبی صلی الله علیه وسلم د دې څونه اهمیت بیان کړی دی. چې پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم بنده د شپې په اوده کېدو په وخت کې د سوره بقره اخري 2 آیتونه تلاوت کړي، نو هغه د بنده له کافي شي. دا د بخاري شریف حدیث دی. مطلب دا چې د الله د طرف نه د بنده سره مدد او د الله تعالی رحمت چې دی هغه د دې بنده سره شامل شي. نو ډېر ښکلي آیتونه دي. د هر مانځه نه پسې وایه، په مانځه کې دننه د صورت په جوړ هم ویلی شئ. ښه 2 آیته دي اوږده، نو په دې طریقه صورت په جوړې هم ویلی شئ. لکه ولضالین آمین ووایه، ډک رکات دی، بیا آمن رسول ووایه، یا لله ما فی السماوات نه ویلی شئ، کم دی نه چې ویلی شئ، دواړه ټیک دي، صحیح ده. او دا نور دی چې الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم له ورکړي، دا نور الله تعالی دا ښایسته آیتونه دي. او الله پاک دې زما او ستاسو اعمال د قرآن و حدیث مطابق کې، او الله دې موږ ټول د داسې ازمایش نه په امان کو چې هغه موږ اوچتولی نه شو. حقیقت یې ډېره ښکلې دعا ده، ښایسته دعا ده، الله راته ښوولې ده. په کار ده چې خامخا یې موږ د دې لوستل کوو. الحمدلله سوره بقره ختمه شوه. الله پاک نور مزید توفیق او طاقت راکړي، په دې دې راله الله د عمل کولو طاقت راکړي، او مزید نور قرآن دې راته الله پاک توفیق او طاقت راکړي د ویلو او د خورولو. الله دې راضي شي، الله دې راضي شي. آمین ثم آمین. صدق الله العظیم.